زبیر رضی الله عنه عشره مبشره کې ده بخاری شریف وګد حدیث ته په یو جنگ کې جهاد جنگ کې ولاړ دی بچی ته وای وکزه شهید شم نو زما قرضې بخلاصه بچي وای عبد الله ابن زبیر رضی الله عنهما بچي د زبیر رضی الله عنه والد دی وای ما ته بیا وی چې ګوره ک چر خلاصولې نشوي نو زما دوست نه بو غواړي وای دریم ځلمانی وی بچي زما دوست یو پیژندو کنا نو یې زغلې شو وی زما دوست هغه دی چې د چا د پارنن ولاړې مو سر ورکو بس زبیر رضی الله عنه خو شهید شو دا پاغلسو کسانو خوش نصیبو کړي چې دا الله حبیب په ژوندون ویلي چې دا څه دی جنتی دی او دا الله حبیب لكل نبی حواری وحواری الزبیر دا هر نبی به یو مخلص دوست او شاهزاده زما مخلص دوست کو ګورې رسوک دی زبیر رضی الله عنه دی او دو کسانو ته پیغمبر دا جمله ویلي علما لیکلي په تتبع استقرا سره بل چاله نه ثابته یوې دته ویلي یوې سعد ابن وقاص ته وی فداک ابي و امي مور پلار مې نسشا قربان شاه ادمر لوی شان دی علما او تاریخ ذکر کړي بعض اهل علم دی حدیث کې سندي کلام هم کړي بدر لچغه 1000 ملائک راتلل نو الله وی معلمین نشاندار وی جړ پټکی والی نحلیول ملک دی جړ پټکی وی والی وی په بدر کې د زبیر رضی الله عنه جړ پټکیو الله تعالی دا غشان دومره خو چې 1000 ملائک ولې لاړ شي وګوره شان صورت به چا جوړوي د زبیر رضی الله عنه کفار وېدا غم کولو چې د لخر کم طرف له زبیر رضی الله عنه سره بغم چې بای د دې طرف غم کوي دا خو حضرت زبیر رضی الله عنه سنبال کړي دا زبیر رضی الله عنه سکړې سنبال کړي دي ناغه طرف به سکول زما عزت مندو ادا علماء لیکلي تاریخ لیکلي وې د زبیر رضی الله عنه په خاندان کې تر وو پښت پورې سو په خپل کټ نه مړ شوی میدان جهاد کې ورته شهادت ملاو دي دا د باندې خاندانونو خصوص تر وو پښت پورې څه شوی تر وو پښت پورې سو په خپل کټ باندې سن ده دا د باز خاندان خصوصیت وی د زبیر رضی الله عنه ورته زما د دوست نوم بیا وغواړي زما دوست هغه د شنن داغه د پاره ولاړې د دې وی والد خو می وفات شو قرضه پاتې شو څومره قرضه واپې 2 لک درهم تعالی هغه وخت سره څومره لوی قرضه ده درهم ډیر شوی 22 لک درهم قرضه په پاتې ده دا قرضه ده چې نو صحابه ډیر خپل ژوندو چې کنه العیاذ بالله دا پابسیات او پیر په برس لګیدلی د سره به خلکو امانت کې خو ځکه لوی سره د دې ورته خو خدای نه امانت مکه نه مال قرض راکا دا به خوشاله مشو ځکه ما سره چې تا امانت کې خو او زید خپل وس مطابق صحیح حفاظت کو او دا غ حفاظت باوجود ما نه رک شو ما نه پټ شو نو شران نه مان نه رسی او که قرضه دې را کنو کمانه روکې شو که چاپټي کې ستاب قرضه تر کوم په خبره پوښوي کنه نا خلک ډېر خوشاله چې موږ امانت کې خوته ضمانت مکه د سکا امانت بګوره پیسې نه بدله لکه مثال په تور دا لوټ دې نو امانت کې بلوټ هم نه بدله او قرضه خو تعالی درکا نو دبا غټو ل قرضه را واغستا او د الله لاره کې په جهاد به ولګول نو د مرګي وخت چې راغې نو سوره قرضه ده په 22 لک درهم قرضه ده په حکیم ابن حزام رضی الله عنه ور سره شهادت نفس ملاو شو ولوی د پلار قرضه څومره وای
او که بیا ایمان سره زبم ضرور په قرضه کې مت صحابه خو عجیب شان وکړه نا ورته دومره قرضه وي تاسو مال خو دور نه دی هغه ورته 1 لاکھ 2 لاکھ ذکر کړ نا ورته اداره لوي چې ته وې تاسو ټول جیدات خرج کړي 1 لاکھ 2 په نه برابرېږي او خو 22 لاکھ درهم قرضه را دی وی په اس طریقه لار نه جوړې دا بس د پلار وصیت رعایت کو دی باندې دوام قبليږي لا سے پور تکل وی یا مولا الزبیر اے د زبیر دوستا ویلیو چې کچره لارې مارې ټوله بندي شنو بیا زماغه دوست له خبردارې ورک بس یا مولا الزبیر ویل سو چې الله یو خیر او برکت په مال کې راوښ نو د جیداد په غنیمت کې ورته ملاو هغه کې الله دومره برکت راوستو چې قرضیم خلاص شوي علماء لیکلي ټول مالیت صدقه 15 کروڑ او سوره دغه د الله لار کې د الله لار ټول کې لوی لار د کافر سره jihad ده خدا تاسو نن د الله لار کې تاسو لراغلی دا چا لار دا طالبان غریبانان د الله لار کې دا تبلیغ والے چې وځي غریبانان خپل دکان بند کړي غوانا زمیدارا ګوټ بند او سره پاروتی دا ټول د الله په لار کې دي نو د الله په لار کې الله برکت راولي نو دا یا دا چې قرضه نه خلاصې دی یا څه جوړ شول دا غینه کروڑونه روپۍ جوړې شوې او علماء په تقسیم باندې نه پوهیږي د بخاری شریف په کله چې ټول قرضې خلاص شي نو بچو ورته وي موږ سره د پلار میراث تقسیم کا دا ورته وینه تقسیموم تر سوچ می سو کال په موسم حج کې ګوردا سي بچي بشتا باز خپلار قرضدار لاړو داغه په مال مزي چرچي کوي او ورپسې سلويختي کوي خو قرضې نه ور کوي دا پکې لابل نه پوي ورپسې دی ګنا میخه په خيو دا غاړه په قرضه نه خلاصي د زبیر رضی الله عنه لا تقسیم نکو نو لا بڑو حج لا ادمنا او مزدلفه کې به اعلان کولو اے خلقو اوري کده چا په زبیر څخه قرضې نو راشي چې درې کم دی دنیا داسې په چیب کته دي اعلانونه به کول اے منا او مزدلفه او عرفات والو کده چا په زبیر قرضې نو راشي نو چې څوک اعلان کو سوکرانه ایته راشي د الله حکم دی چې میراث تقسیم کو